بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم رانزدیش خلق ته حساب ورکول داغي وهم في غفلة معرضون او اغیت بے پروا دی ما يأتيهم من ذکر من ربهم نیرا غلیلا یو نوی نصیحت در افستار طرفنا محدثن نوی الا استمعوه چکل وورد منافقان وهم يلغبون ټوکی ورپورې کوي لاهیتا قلوبهم بے پروا شوي دي زړونه ردي واثر النجوا پټې مشورې کوي الذين ظلموا دا ظالمان چې کافران دي هل هذا وینل دا بنده چې محمد علیه السلام دی الا بشر مثلکم خستاسو پشان انسان دی افتأتون السحر ای تاسو جادو لرازه وانتم تبصرون سرد لیدو کتونا قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وتأوى يا رب زما پويگي فأرى خبر پا اسمان او پزمکا کی وهو السميع العليم او دک ذات اوریدون کے دی او پویا دی بل قالوا ادغاس احلام بلکی وی دی دا خو گڑوڑ خوبون دی بل افتراهو وی د ځان نه جوړ کړی دی بل هو شاعر کله وی دا پیغمبر شاعر دی فلیاتینا بآیات کنی رو دیڑی منگ تا زمنگ فرمائشی موجزہ کما ارسل الاولون لگا سنگ بچی مخکنو انبیاء روڑا ما امنت قبلهم من قریت احلکناها نو ایمان روڑی یو کلیوالا هم چی منگا حلاک کری دی افهم یؤمنون نو دیب بی ایمان روڑی اللہ فاکوی پیغمبر علیہ السلام دی خلکو ته ووایا اقترب للناس حسابهم دی در حساب کتاب وخت رانږدې شو سورہ انبیاء د نور سورتونو په شانتې د دیم یو درې غرض او غایې دي سورہ انبیاء چې مسما دی نوم یې ولی ایښودلی په انبیاء سره په دې کې د 18 انبیاء واقعات دي او د دې 18 واړو انبیاء واقعات الله په یو صورت کې په دې وجه را جمع کړي دي چې د هغه ټولو مقصد یو د الله د وحدانیت دعوت ورکول او د رسالت په ذریعه باندې د الله بندگان راه راست راوستل په دې سورې انبیاء کې 112 آیات لري ټوټل یعنی 112 آیات لري پکې مکی دي او نازل شوی دی رستو د سورہ ابراهیم نه او مخکې د سورہ مومنون نه او مکی آیاتونو کې د الله پاک د طرف نه د وحدانیت ذکر ټوټل پکې 1100 او دوکم او یا کلمات دي او 4800 او لست یا پکې ټول حروف دي هغه ټولو کې الله پاک د یوې خبرې په باره کې ذکر کړی دی او هغه یوه خبره د الله د ذات منل دي الله وی حضور دی ته ووایه اقترب للناس حسابهم رانږدې شو خلکو ته حساب کتاب ورکول وهم فی غفلت او دی ته بې پروا دي معرضون او نافرمانی کوونکي دي یو داسې څیز چې حقیقت دی چې هغه حساب کتاب دی د زندګۍ دا هغې ټیم رانږدې شو مفسرین وایي د ټیم رانږدې کېدو نه وجه ما مقصد څه دی د هغې دوه مقاصد دي یو امام رازي صاحب بیانوي او یو محمود لوسی صاحب بیانوي امام رازي صاحب په خپل تفسیر کبیر کې لیکي چې د عربیانو یو واضح قول دی هغې وایي هغه څیز چې هغه راتلونکی دی هغه نږدې دی اقرب ما آتا هر هغه څیز نږدې دی چې راتلونکی دی چې هغه لا تیر شوی نه دی راتلونکی نو بس نږدې دی را بشي و افعد ما فاتا او هر هغه څیز لرې دی چې تیر شو هغې وله اسانه کلیه جوړه کړې ده چې یو څیز که کال پکې هم دی په منځ کې لیکن هغه کال راتلو ونه دی چې په هغه کال کې میاشت تېرې شي دی نیټه مې کخیر رانږدې شو
حالانکه هغې کې 10 میاشتې لا پاتې اته وایې رانږدې شو ولې هغه رانږدې دی نو په دې وجه عربیان وایي اقرب ما آته هغه څیز نږدې دی چې راتلو واله دی و ابعد ما فاته او لرې دی هغه څیز چې تیر شو نو چونکې دا قیامت راتلو واله دی په دې وجه باندې د دې ذکر په نږدې سره بیان شو الله به کوئی څومره ټایم پکې پاتې دی خو اخري پیغمبر به راته و د هغه نه پس قیامت دی هغه اخري پیغمبر راغی بس قیامت خو راغی ځکه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یو ورځ مازدیګر راووتو د مونځ نه پس او صحابو ته د قیامت علامات بیانول چې ټول علامات یې بیان کړو نو ورته بس قیامت خدا دې راغی د قیامت او زما مثال وې داسې دی چې زه رالم او بس دا داسې شو یعنی بس وې دا د مازدیګري دا زیړې دی او ورپسې ماښام دی بس قیامت دی چې زه رالم نو قیامت ته ورځې ختم شوې او بل دلته کې چې محمود علوسی صاحب چې کوم دی نو په خپل تفسیر کې کوم د دې دغه بیانې دا مقصد بیانې نو هغه وایي د دې نه مقصد نه دی چې دا قیامت څوک راولي د هغه په نسبت باندې هغه ډېر نږدې دی الله ته پته ده چې څومره لږ وخت وته پاتې دی الله وی ما ته پته را چې قیامت خو بس دا دی راغی رانږدې راغی ما ته هغه تاریخ معلوم دی نو د دواړو نه مقصد دا دی چې دې ته د حساب کتاب ټایم لږ دی او دې سره یې غم نشته چې د حساب کتاب دپاره ځان تیار کړي ما یاتیهم من ذکر من ربهم نه راځي یو نصیحت د طرفه د ربستانه محدث نوی الا استمعوه خو چې کله دی ووري وهم یلغبون ټوکې ورپورې کوي یعنی چې کله الله پاک نوی حکم راولیږي چې کله الله پاک د دې په باره کې نوی آیات را نازل کی دی ورپورې ټوکې کوي او ټوکې ورپورې څه کوي ټوکې دا نه دي چې خاندي ورپورې نه مني او د هغې په ضد کې خپلې خبرې کوي لاهیة قلوبهم الله وی بې پروا شوي دي په لهوه کې لګیا دي لهوه ویلی شي لبو ته په لوبو کې لګیا دي زړونه دي د دې زړونه بې پروا دي و اثر النجوا دی یو بل سره پټې پټې مشورې کوي د دین خلاف الذين ظلموا هغه کسان چې ظالمان دي هغه مشورې سي وی هل هذا نه دی دا پیغمبر چې محمد علیه السلام دی الا بشر مثلکم خو بس تاسو په شان انسان دی نو په دې کې څه فرق دی افتاتون السحر وانتم تبصرون نه تاسو د جادو ته راتله کوي حالانکه دی وینه ګوره دته خو ګوره چې دا هغه انسان دی چې دو ودونه کړي یعنی نکاحونه کړي دي دی په بازار کې سوداګیری کوي دی زمونږ په شانته خوراک سکاک کوي زمونږ په شانته ضروریات د دوم دینو په دغه په مونږ کې مونږ څه فرق راغی لکه نن سبا چې بعضې خلک چې د منکرین حدیث ویل شي حدیث نه مني چې حدیث نه مني خو پیغمبر نه مني نه هغې وي پیغمبر څوک خو زما ستا په شان انسان وګوره مونږ ورته وایي او زما ستا په شان انسان خو د جسم په لحاظ سره لیکن د هغه خوبۍ او د هغه صفات هغه الله ډېر اوچت کړي ځکه چې الله پاک وایي زه چې څوک غوره کړم نه په مخلوق باندې غوري او په هغه کې بیا ځای د خو ني هغه بالکل بې خوي نو پیغمبر هغه هستی و چې په هغه کې د خو ځای نه و هغه زما ستا په شانتې څنګه کیدی شي الله پاک وایي قال ورته ووایه ربي یعلم القول فی السماء والارض رب زما هغه ښه پوهېږي په خبره باندې ښه پوهېږي په کار باندې په قول باندې په فعل باندې که په اسمان کې کېږي او که په ځمکه کې کېږي وهو السمیع العلیم ځکه چې هغه اورېدونکی دی او پویه دی نو هغه ته د دې دا خبرې معلومې دي چې دوی وایي بل قالو ادغاث احلام بلکې دا ګډوډ خوبونه دي کله وایي جنت دی کله وایي دوزخ دی کله وایي دا د موسی علیہ السلام دا چلو کو کله وی ابراهیم علیہ السلام دا چلو کو دا خو چې سړی ګډوډ خوبونه ویني ادغاث فضول خوب ته وایي چې د هغې سره ویښ ني بل افتراه بلکې دا پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله د ځان نه جوړ کړی دی بس د ځان نه خبرې جوړېږي او موږ ته یې کوي بل هو شاعر بلکې دا پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله شاعر دی او بس یو خیال په ذهن کې راشي او په هغې پسې لګیا شي فلیاتینا بآیات پس راودړي موږ ته یوه معجزه زمونږ د خواهش مطابق او د ډیمانډ مطابق کما ارسل الاولون لکه څنګه چې مخکنو انبیاو ته راغلي وي موږ ورته وایو موږ ته معجزه راوړه زمونږ دپاره ته چې کوم دی نو په دې مکه کې نهرونه روان کا ځکه چې مکه شګلوړې ده اوبه پکې نشته نهرونه پکې راته روان که موږ به دې ومنو
مونږ ته دا غرونه د سرو کا وبه دې منو تا سره د یو باغ چې کوم دی نو برغ رواني چې چا ته ضرورت دي بس هغه له ورکې به دا ستا شو او دا ستا شو مونږ به دې ومنو یعنې دا دنیادار دي دی دنیاداري او د دنیا سیز غواړي دیو ظاهري سیزونو باندې د پیغمبر علیه السلام الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم که چېرې دي معجزات غواړي نو خو 3.5 زره معجزات د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې ظاهر شوي دي او دا 10 زره معجزات چې دي دا پیغمبر علیه السلام ته الله پاک وایي د قرآن هر یو آیات او هر یو کلمه دا معجزه ده نو چې هر یو آیات او هر یو او دغه چې حرف د دې معجزه نه دا او یا زره معجزات شو او غټ غټ 10 زره معجزات شو چې پکې 3.5 زره په لاس باندې رااله او 6.5 زره هغه په قرآن مجید کې الله پاک ویلي دي نور دي څه معجزې غواړي بله به د دې 10 زرو نه علاوه کومه معجزې چې دي به په ایمان وروړي کومه یو پکې داسې پاتې شوه الله پاک وینا پیغمبر علیه السلام د دې مقصد په معجزاتو کې نشته د دې مقصد په نصیحت اغستو کې نشته د دې مقصد تنګول دي چې زه به چې کوم دی نو د پیغمبر به زه څنګه تنګ کړم چې دی د خپل تبلیغ پرېږدي دی د خپل نصیحت پرېږدي دی د خپله بلنه پرېږدي که مخکنو انبیاو معجزات راوړي دي نو په دې وجه باندې راوړي دي چې هغه به خپل قوم تنګول نو چې کله به د هغوی تنګېدل حتی ورسېد الله به معجزه راوړه چې به یې نه منله الله به هلاک کړو نو الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام که چېرې ته غواړې زه به دې ته معجزات راوړم خو ورپسې به یې هلاکت پیغمبر علیه السلام وایي نه خدای پاک زه رحمت لله العالمین تا را لېږلی یم د دې دپاره چې د دې په بچو کې خو به څوک پیدا شي چې ایمان به راوړي معجزې سره خو د دې هلاکت یو دی او دا ټول جاهلان دي دې کې نه د فیصلو کولو طاقت شته نه په دې کې د سمجھ بوجھ طاقت شته پیغمبر علیه السلام اب چې کله یو صحابي یو ځای ته لیږو چې حاکم به لیږو چې کله د مسلمانانو حکومت شو نو پیغمبر علیه السلام به هغه ته ړومبې وي فیصله به څنګه کوي او د فیصلو کولو چل به ورته ښو الله وی ټول نلوی عذاب په یو قوم باندې کله راځي چې کله په هغې کې د فیصلو کولو طاقت پاتې نشي یعنې په هغې کې انصاف نی هغه بې انصافه شي هغې پکې غټ او نري شروع کي کله چې هغې داسې خلک فیصلې کوي چې هغه خلک د فیصلو کولو قابل نی حضرت سمره رضی الله تعالی عنہ فرمای یو ورځ ما د پیغمبر علیه السلام حدیث چې ما اورېدلی د ترمذي شریف حدیث مبارکه دی هغه ما بیان کو په هغه وخت کې بادشاه هغه امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې ما د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلی دی پیغمبر علیه السلام وایي کله چې یو مشر که هغه د کلي مشر یو که د ملک مشر خو چې کله په هغه باندې فیصله خلک کوي د فیصلو کولو هغه مشر او که هغه قاضي د جسټس دی کله چې هغه په عوامو باندې د انصاف دروازې بندي کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی کله چې په عوامو باندې د هغوی ضروریات بند کړي د هغوی مجبورۍ بندي کړي او د هغوی خبره اورېدل بند کړي نو الله پاک به د اسمان نه رحمت بند کړي نو الله پاک بیا د هغه ضروریات او د هغه مجبورۍ او د هغه فیصلې هغه بیا هغه له طاقت نه ورکړي چې په صحیح طریقې باندې وکړي نو امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په هغه وخت کې یو سړی صرف د دې دپاره مقرر کړ چې دا د خلکو فریاد اوري ځکه چې هغه وی هسې نه چې هغه خلیفه زه جوړ شم چې یو فریاد رس ما ته راونه رسي او د هغې په بدل کې الله پاک په ما باندې رحمت بند کړي چې رحمت بند شي نو زه به انصاف ونه کړی شم نو چې زه بې انصافه شم نو زما قوم به په خطره کې پرېوځي او زما ایمان به په خطره کې پرېوځي نو په دې وجه الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام په دې خلکو کې د فیصلو کولو طاقت نشته چې دوی په حق او په باطل کې فیصله وکړي حالانکې دا 10 زره معجزې د دې دپاره کمې دي دا 80 زره معجزې د دې دپاره کمې دي دغه 3.5 زره چې دوی په خپلو سترګو لیدلي دا د دې دپاره کمې دي چې دوی بله معجزه غواړي او چې کومو خلکو غوښتې ما امنت قبلهم من قرية اهلکناها هغوی خو په هغه معجزاتو ایمان نه دی راوړی معجزې خو هغه څوک غواړي دغه پیغمبر به ذات خود معجزه ده د پیغمبر دا کلام معجزه ده د دې نه علاوه چې څوک معجزه غواړي الله وایي ما امنت قبلهم من قرية اهلکناها په یو معجزه باندې هم ایمان نه دی راوړی چا چې د دې نه مخکې وو هغو موږ هلاک کړي دي نه په هم یؤمنون نو دا مشرکان به په ایمان راوړي یعنی حضور هغه خلک چې هغوی د دې نه ډېر زیات خو
په لحاظ د عاداتو باندې دا خو ډېر جاهلان دي، په لحاظ د خوبو باندې هغې ته چې معجزه راغلې دا معجزې هغې هم نه دي منلي چې نو آیا دوی به ومني؟ نه، پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دی معجزه مني نه. که معجزه دی ته راله دی ونه منله نو هغې پسې زما عذاب ورسمي، دی صرف او صرف ستا په تنګولو کې مقصد دی. او کلم چې زما یو پیغمبر هغه خپل قوم تنګ کړی دی نو پیغمبر بدل ما اخیستی دی، سزا وله ما ورکړې ده، د دې د استدراج ورځې رانږدې دي، ته په دې باندې تنګېږه. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، رانږدې دی خلکو ته حساب کتاب د دي یعنې قیامت، وهم فی غفلة معرضون، او دي ته ناخبره دي. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث، درازي ستا د طرف نه یو نوې نصیحت، الا استمعوه چې کله دي واوري نو وهم یلغبون، دا منافقان او مشرکان ورپورې ټوکې کوي. لاهیة قلوبهم، د دې زړونه بې پروا شوي دي. واسروا النجوا، پټې مشورې کوي. الذین ظلموا، هغه کسان چې ظالمان دي. هل هذا وی نه دی دا محمد علیه السلام الا بشر مثلکم، خو ستاسو په شان انسان دی. ابتأتون السحر، ای تاسو راتله کوئ جادو ته، وانتم تبصرون، سره د لیدو کتونه. قال ربي، ورته ووایه رب زما، یعلم القول، پوهیږي په خبره، فی السماء والارض، که د اسماني او که د ځمکې، وهو السمیع العلیم، الله اوریدونکی دی او پوهه دی. بل قالو، بلکې دی وی ادغاث احلام، دا ګډوډ خوبونه دي دا قرآن. بل افتراه، بلکې دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی. بل هو شاعر، بلکې دا پیغمبر شاعر دی. فلیأتینا بآیات، ولې نه روړي موږ ته معجزه زموږ د فرمایش، کما ارسل الاولون، لکه څنګه به چې مخکنو انبیاو راوړه. ما آمنت، هغوی خو ایمان نه وراوړی قبلهم مخکې د دې نه، من قریة یو کلي هم اهلکناها چې موږ هلاک کړي دي. که معجزه به ورته راله نو هم ایمان نه دي راوړی. او فهم یؤمنون، نو دی به په معجزه ایمان راوړي.